أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. صدقت يا رب العالمين. مخکې آیات کې ذکر شو، الله رب العزت فرمایي وی څومره د جماعتونو نو د قریونو دا مونږ هلاک کړي دي، څومره ډېر خلک چې دي دا مونږ هلاک کړي دي. اوس دي بار بار دا وایي چې د عذاب وغیره ولې نه راځي، نو الله د هغې جواب کوي. الله وایي ولولا کلمة سبقت من ربک. دغه مخکې خو مې درته ووایي چې بهی ما عذابونه په خلکو را نازل کړي دي، جماعتونه مې ختم کړي دي، نیس نابود مې کړي دي، نن یې څوک نوم اخیستلو والا نشته، هېڅوک یې نوم قدرې نه اخلي. نو الله وایي او که دې چېرته دا وایي نو ولولا کلمة، که چېرته نه وي کلمه سبقت چې د مخکې نه ثابته شوي وي، چې د مخکې نه ثابته ده. کلمه مطلب فیصله، که چېرته نه وي فیصله چې د مخکې نه ثابته وي. من ربک د رب د جانب نه دا څه فیصله؟ په تاخیر د عذاب د دوی چې دي د عذاب الله وروستو ورکوي. دوه وجې دي. یوه وجه دا ده چې لیک الله رب العزت دغسې کړی دی چې دي له به الله رب العزت عذاب وروستو ورکوي. یوه وجه دا ده الله رب العزت قرآن کې فرمایي وی تر هغه پورې به دي له زه عذاب نه ورکوم چې انت فیهم، ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر څو ته په دې کې موجود یې نو دې باندې به زه عذاب نه راولم، اجتماعي عذاب به په دې نه راځي. او تر څو پورې چې مسلمانان استغفار کوي نو الله رب العزت په دې به زه عذاب نه راولم. الله رب العزت په موږ باندې به عذاب نه راولم. دا دوه سبب دي په یو اړخ باندې. اوس موږ او تاسو له پکار دی نو داسې څوک نشته په دې کې زمانې واخلو بیا ورپسې یو بنده داسې نشته چې هغه وایي زما لمن مکمل پاکه ده. یو بنده داسې نشته چې هغه صرف دا وایي چې ما نن د سره ګناه نه ده کړې. د هر چا نه د چا نه لږ ګناهونه، د چا نه ډېر، د چا نه څه، خو چې موږ توبه وباسو الله رب العزت. الله رب العزت فرمای وَيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. ای زما بندګانو، پورا ګناهګار ته مجرم ته وی زما بندګانو چې چا زیاتې کړې دي په ځان باندې لا تقنطوا من رحمة الله، زما د رحمت نه مه ناامیده کېږئ، زما درله راشئ، لاسونه ونیسئ، ما ته عاجزي وکړئ، زاري وکړئ، زه به ستاسو سوالونه قبول کړم. الله دې نیکۍ توفیق راکړي. اوس خبره دا ده چې ته په توبه غوښتلو نه ستړی کېږي چې څو پرې توبه وباسه، بیا وباسه، بیا وباسه، بیا وباسه. چې ته په توبه غوښتلو نه ستړی کېږي، الله رب العزت په ورکړې باندې او په بښنه کولو نه ستړی کېږي. نو د الله رب العزت نه بار بار غواړه. خبره دا ده الله رب العزت فرمایي که چېرته په تاخیر د عذاب باندې فیصله نه وي در روان دي نو لکانه بیا عذابا، بیا لکانه وبه دغه عذاب لزاما لازما، لازم به فورا به ورته عذاب میلو شوي، د عذاب به بیا د دې لپاره لازم و او فورا به دې ته د عذاب میلو شوي. الله دې وساتي. واجل مسمى، او که چېرته دا نیټه د مخکې نه نه وي لیکلې شوې، الله رب العزت دا نیټه د مخکې نه لیکلې ده چې عذاب به په پلانکي وخت باندې راځي. نو که چېرته دا نه وي او دغه بله وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی نو بیا په دې باندې دغه عذاب راغلی وي. الله دې وساتي. ولولا، او که چېرته نه وي کلمة فیصله سبقت ثابتا مخکنا ثابتا من ربک ستا د رب د جانبنا په تاخیر د عذاب د دیو باندې
لکان نو به دغه عذاب لزاما لازم فورا و اجل مسمى او که چېرته نه وي لیکلې شوې نیټه مخکې نه. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې عذاب هم وروستو دی، نو کله ناکله به مسلمانانو باندې چې سختي زیاته شوه، بعضې مسلمانان به خفه شو چې دا وګوره دا موږ سره څه کېږي. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې واصبر، صبر کوه، علی ما په هغه څه باندې یقولونه چې دی وایي. یو کس سر به تېرېده نو هغه به وایي چې نعوذ بالله من ذلک دا جادوګر دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به یادو دا لوی جادوګر دی. بل به وی نه مړه شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی، په کلام کې اثر دی. بل به وی نه دا ډېر لوی ساحر دی، بل به بل څه وي، بل به بل څه وي. نو الله رب العزت ورته فرمایي واصبر علی ما یقولون، ته صبر کوه په هغه څه باندې چې څه دي وایي. ولې وجه پکې څه ده؟ وجه پکې دا ده چې د داعي دپاره، د دعوت کوونکي دپاره دا خبره ضروري ده که دی چاته خبره کوي او هغه ورله جواب ورکوي، دی هغه سره نښلي، نو دی بیا خپل میشن خپل کار دا وړاندې نشي چلولی، دی بیا دا کار وړاندې نشي چلولی. دی به هغه سره لازمي بیا جګړه کوي، او چې جګړه ورسره کوي نو د ده میشن به په ځای ولاړ دی، خو بیا جګړو کې نښلي. یو انګریز دی، هغه وایي په لاره چې کوم مسافر ځي او دی ځان منزل ته رسول غواړي، نو که دی د لارې هر یو سپي پسې کاڼي ولي، هغه ورپسې غل کړي او دی ورپسې کاڼي ولي، نو دی به خپل منزل ته ونه رسي، دی به خپل منزل ته ونه رسي. خبره دا ده چې منزل ته ځان رسول غواړي نو خلک به څه وایي؟ څوک به درته د ښځې کنځلې کوي، څوک به ښځې ته بدې ردې وایي، څوک به خور ته وایي، څوک به مور ته وایي، څوک به د خاندان پسې وایي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکې پسې زموږ او ستاسو مور بیبي حضرت عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما باندې د څومره غټ الزام لګولی، نو څومره غټ الزام الله یې صفایي وکړله په قرآن پاک کې. په قرآن کې الله صفایي وکړله، داسې الزام یې لري. رستو براشي الله یې توفیق راکړي. او دکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به غټ غټ خبرې ځان نه جوړولې، دا د پلانکي سره کینی او د هغه استاد دا هم یاد وساتئ چې خلک وایي پیغمبر ډایرکټ په ډایرکټه دا شاګرد دی د الله رب العزت، خو دا خاصه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، د بل پیغمبر هم دا صفت نه دی، دا ګورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی. نور ولې سلیمان علیه السلام چې هغه تعلیم د داود علیه السلام نه حاصل کړی دی، اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه حاصل کړی دی، اسحاق علیه السلام حاصل. نو خبره داسې ده چې دا خاصه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی ډایرکټ په ډایرکټ د بل چا شاګرد نه دی. الله رب العزت ورته وایي واصبر، صبر کوه، علی ما په هغه څه باندې یقولونه چې دی وایي، دی به کله څه وایي کله څه وایي. قاضي فضل الله صاحب وایي استاد محترم الله یې په عمر کې برکت واچي، هغه وایي چې ما ته یو کس وایي، دا ته صرف خبره دی ورکوم، وایي ما ته یو امیر صاحب وایي چې موږ قصور ته تشکیل شوي، قصور ته هم تشکیل شوي، نو هلته کې چونکې د عاشقان زیات دي ځان ته عاشقان رسول وایي، الله دې موږ هم وګرځوي، عید هم حقیقت کې وګرځوي. نو هغې ورته وایي چې ښه تاسو جومات ته راغلی، نو جومات بیا راته ګنده کوئ، خو نه پرېږده بیان جومات کې جومات راته ګنده کوئ، وځئ هله. نو ده ورته وایي چې نه وځو، هغې وایي وځئ، خیر بسترې ورله بار وویشتلې. نو د امیر صاحب وایي چې بس غږ به نه کوې استغفار وایه، غږ به نه کوې استغفار وایه. نو امیر صاحب راته خپله وایي هغه د پښتون نه و، هغه وایي چې بلوڅ چا مې کار نه، خو یو را سره وزیر و پښتون، هغه سره به نږدې نږدې کېدم چې دوی ګزارونه کړي چېرته. وایي ما ورته وایي چې بس استغفار وایه او بس غږ به نه کوې. وایي اخره کې هله دا موږ چې بسترې بار وویشتلې، بیا یې موږ ته لاسونه را واچو، چې لاسونه یې واچوي، نو ما ورته وایي چې بس دا ستنې منې کلکې ونیسئ چې پراخکلو هم بار کړي، نو هله به کار کېږي، داسې به نه وځئ. وایي هغه وزیر ته چې څنګه لاس ور واچوي، هغه ورته چې ورغه چې اوس تاسو سره وګورم. وایي هغه ور منډه کړه، خپلې بسترې د هغې نه څه پیشکش شانتي وه، پیچکس وایي هغې را واخېسته او چې څنګه یې په ورغر باندې ټولو ته منډې کړې. وایي چې پټان بھائی ګرم ہو گیا. نو خبره دا وي چې څنګه خیر وي. بیا د هغې د کلي یو دوه نوجوانان وي، هغې ورته چې څنګه کوتې تاسو خبره منې ومنئ که نه منئ، نو مېلمانه دي بس که عزت یې کول شي ښه طرح، کنې بس جومات کې به یې 3 ورځې تېرې به کې لړ به شي.
وی بیا وی هغه امیر صاحب راته چې ما ته ډارېک په ډارېکه دا نه وي چې تا د اصولو خلاف ورزي وکړله خو یسې مې ورته وی لګیا وم چېرې د اصولو خلاف ورزي وشو استغفار پکار دی استغفار پکار نو هغه ما ته وایي چې دا چا ته وی وی ما ورته وایي چې تا دغه وکړه که نه دا دغوره د جګړه دې جوړه کړه دا زموږ د اصولو خلاف ده وی ما ته وایي چې اړون استغفار نه یم یو پرې هم نه یم ما خو د هغې د جومات ته یخ کیم پکار چې هغې استغفار وي ما خو د دفاع کړی ده نو خبره داسې ده ها وی دا چېرته جماعت تلو که نه تبلیغي جماعت تلو چېرته نو امیر صاحب ورته وایي چې هلکه چاته به سوا جګړه کېده او هغې نه پرېښودل جومات ته نو ورته وایي چاته به غږ نه کوې نو بسترې ورله بار وویشتې دوی ورته غږ نه کړو بیا یې دې ته یو څه بل څه وي غږ یې ورته نه کړو اخره کې اچانک ته لاس چې اچانک یې ورله بار وویشتې یا پوښتنه ورته وایي چې ظالمانو صاحب ورله په عزت هم نه وکړه ورځی پرې اوسه نو خبره داسې ده الله ربالعزت دې معافي وکړي خو چې کله کیسه دې ته جوړه شي چې خبره دې ته جوړه شي دغه ځای کې الله ربالعزت فرمایي چې اوس یو خبره ستا عزت ته ورسېده اوس ستا عزت چې دی دا تار تار کېږي ستا پرده چې ده دا غورځېږي نو بیا الله فرمایي فجزاء سیئة بمثلها بیا خو د برابرۍ کار دی بیا خو یو څوک په څوک دی پړک په پړک دی که کیسه برابر ده چې هغه خو ستا عزت تار تار کېږي تو ورته دې غړ دی چې جزاک الله سبحان الله نو بدې بیا کار نه کېږي دغه ځای ځای ته به ګورې د حکمت تقاضا به پوره کوي الله وایي فاصبر خیر صبر خو موږ زموږ خلکو نه صبر وایي چې څومره دې دغه کوو پرچار خورو چې به یې جګړې به نه کوې دا به نه کوې دا به نه کوې موږ د ټولو نه زیات شو په هغې کې صبر صبر ماده ډېره کمه کوزي الله ربالعزت ته برداشت ماده راکړي پیدا کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې فاصبر صبر کوه علا ما په هغه څه باندې یقولونه چې دی وایي وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د پاکې د رب یوه معنا نو ذکر اذکار کوه د رب العزت ډېر زیات وایه هغې به یو څه بل څه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وغیره بله معنا وسبح او منځ کوه بحمد ربک سره د حمد د رب ستا قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د انور نه وقبل غروبها او مخکې د غروب کېدو د انور نه نو د سحر منځ کوه او د مازدیګر منځ کوه ومن آناء الليل او په اوقاتو د شپې کې د ماښام او د ماسخوتن منځ کوه فسبح نو بس منځ کوه و اطراف النهار او په یو طرف د ورځ کې نو د ماسپښین منځ کوه اوس دا پرویزیان وغیره چې څومره لګیا دي هغوی چې هره مسله د قرآن نه به ثابتې نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې دی 10 کاله هغه په کټ باندې د بواسیرو بیماري تېره کړې وه 10 کاله په کټ کوتو پاسېدلی نه هغه ته یو پېره یو کس وي چې به یې ما ته دا مسله د قرآن نه ثابت که نو ډېر زیات خفه شم هغه ورته قرآن چې دی هغه تا ته د هرې مسلې چې دی وضاحت نه کوي د هغې تشریح د قرآن تشریح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو کړې ده نو ته به احادیث راټینګې چېرته په احادیثو په قرآن کې مسله اکه شان پې ته نه پوهېږې نو بیا به د صحابو عمل ته ګورې هلته نه اجماع د امت شو وغیره او بیا که دغه وي بیا قیاس ته فقهاو به راټینګې خیر هغه ورته احادیث یاد کړه نو خبره دا ده اوس پرویزیان وایي چې نه صرف مسله به په قرآن منو مونږ ځان ته اهل قرآن وایو بل څه به نه کوو د پرویزیانو رساله ما د دې کلي نه ریښکې ده ښه نو د باطلو جړې هر ځای ته وررسېدا مې د یعنې جانې پکې خلک نښتي د قادیانانو تفسیر ما د دې کلي نه ریښکې ده ښه پته م ورته نه وه پته م چاته نه چې وایي دا تفسیر ما سره د قادیانانو دی نو خبره دا ده چې په دې څیزونو ځان پوه کول پکار دي الله ربالعزت د قرآن کې د منځونو ګوره ډایرکټ په ډایرکټ هم داسې نشته چې دا منځ د دې ټیم دی دا دی دا اشارات دي په احادیثو کې تشریح ده چېرته د صحابو په اعمالو کې بعضې څیزونه راښکاره شوي دي نو دا ټول دین به راټینګي مجموعي فاصبر بس صبر کوه علی ما په هغه څه باندې چې دی وایي او منځ کوه مخکې د انور راختونه و قبل غروبها او مخکې د انور پرېوتونه ومن آناء الليل او په اوقاتو د شپو کې فسبح بس تسبیح بیانوه و اطراف النهار په هغه طرف د ورځ کې لعلک ترضا دپاره دي چې
ته خوشحال شي نو الله رب العزت وایي چې څوک ذکر کوي څوک چې دې منځونه کوي نو دی به خوشحال وي یا دپاره دی چې ته مطمئن شي نو ته به مطمئن کېږي چې مونځ اودس کې الله دې را نصیب کړي ولا تمدن او الله رب العزت فرمایي اوس دا خبره اصل کې دی امت ته ډایرکټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي او امت ته وایي نو الله وایي ولا تمدن عینیک ولا تمدن او مگر زوامو د عینیک سترګو لرا الى ما هغه څیزونو ته متعنا چې موږ فایده ورکوو به په هغې سره ازواجا اصناف تاسو خلقو ته منهم د دیونه الله رب العزت فرمایي چې تاسو په دې مه خفه کېږئ خلک وایي هلکه پلانکي کس مونځ اودس هم نه کوي او د سړي زوی هم نه دی او ټول خلک دی په اور کې ولاړ دي وګوره بیا هم ورسره ګاډی هم دی روزګار هم سم دی خوشحال هم دی نو دا ته ظاهرا خوشحالي ښکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی معلم العرفان والا را نقل کړی دی هغې کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو یو بنده ووینئ چې دی باطله وي ګمراهه وي او دی ډېر په آرایشو کې وي ډېر په نعمتونو کې وي نو تاسو د خدای نه دا مه غواړئ چې خدای ما دغه شان وګرځي وایي ځکه د دې انجام ډېر زیات خراب وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې انجام ډېر زیات خراب وي نو الله رب العزت فرمایي چې ته سترګې دې ته مه اړوه چې وایي دې پلانکي ته پیدا ده او دې خو چې دې کافر دی یا دا دی الله وایي دې ته موږ لږه شانتې پیدا ورکړې ده څه لږ خلکو د دوی ته زهرة الحیات الدنیا دا ښایست دی د ژوند د دنیا د دنیا د ژوند ښایست هم ورکړی دی د آخرت په باره کې د دې کیسه چې دا نیمګړې ده خرابه ده ازواجا منهم سکسانو تدبیونا زهرة الحیات الدنیا دا زینت و حایست د ژوند د دنیا لنفتنهم دا پارا دی چې په امتحان کې واچو دي لرا بازمیخ کې واچو دي لرا فی بدغی سرا یا بدغی کی ورزق ربک او رزق دربستا خیر غردی و ابقا ادوم غردی و ابقا و باقی دی دا اللہ رب العزت دا طرف چې کوم رزق دی هغه چې دی باقی دی او ډیر بهترین دی لږ دی تا ته برکت پي پکې لږ دی د حلال دی د ډیرو په حرامو باندې بسکی الله رب العزت فرمائی وَأْمُرُ حکم کوا اہلک اخبر خاندان دا اخبر اہل دا بِالصَّلَاةِ پمانز سرا وَاسْتَوْبِرْ اخبر مسکائم علیہا پدغ باندی الله رب العزت فرمائی چې تاسو کوا خپل خاندان ته د مانځه حکم کوا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کله تاسو یو ماشوم چې د 2 کالو شي هغه په مانځه باندې ودروي څه کوي په مانځه باندې ودروي نو معلومه د دینه دا شو چې د موږ په د مخکې زده کړی وي چې دی په مانځه ودروي خیر که بیا هم زده کړی نه دغه په زده که ګناهګار بلا نه دی او چې کله د 10 کالو شي د 2 کالو شي په مانځه ودروي د 10 کالو شي بیا که مونځ نه کوي نو بیا کې ګزار وباسه خو داسې ګزار نه چې د هغه بدن نه نقصان ورکړي داسې ګزار ته وباسه دا اوس یې وایي چې مار نه پیار وغیره داسې دا خدای والی دی خدای شرمولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی وی د خپل خاندان نه د ادب دپاره د تربیت دپاره امسا موچتوه نو دا به کله ناکله چې دی کله به ګزار ورکړي کله به یو کس په خبره سره سمیږي کله به چې دی په رټلو سمیږي مختلفې طریقې او حربې به استعمالوي هر ټیم به وال هم نه کوي چې دا ته بده دا کس ماته بګړو کېږي او ته بیا هم چې دی وال کې اندام صحیح نه ده او که ته وایې چې دی په ډب نیم سر صحیح کېږي او زه چې دی ته خبرې کوم بیا هم نه د حکمت تقاضا چې څه هغې ته ګوره د هغې مناسب چلېږه وَأْمُرْ حکم کوا اہلک اہل خپل دا بالصلاة پمانځ سره واستبر علیها او خپلم باندې باندې قائم اوسېږه نو کاکا سینه چې بچی ته وایي چې لړ شه د قرآن پاک سبق ووایه او خپل د ساري ودۍ مانځله نه راځي بیا به دې په خدای ته راشي بیا دې چېرته هم نه راځي نو خبره داسې ده چې ته ووایې لکه هغه یو ته مې ویل لکه مانځله نه راځي پلار ته به درې پلار مې خپله مون نه کوي مناسانه
نو خبره داسې ده کیسه داسې ده ته وګوره ستا بچي دي مثال به ستا نظر لګي زما بچي په دې قرآن ته ناست دی که نه په دې ترجمه کې شته که نشته زما بچي مونځ کوي او که نه دې ډب مب د حاجت نشته ته راځې بچي د دا د هغه معاشره هم نه ده چې ته بچي د لاسه نیسي هم به در سر ګرېوان ته به لاسه چې تا ته وایي چې زه مونځ نه کوم ځان نه ځم دا هغه معاشره هم نه ده ټول الحمدلله ده هر څه برقرار دی الله یې توفیق راکړي چې نور یې برقرار ساتو هغه وخت هم نه دی دا خلک بس ځان له باندې ډېر څوک نه مني دا هغه نه دا تربیت څونه ورکړی دې ته هم ګوره لازم بیت منځ له راځي او چې ته خپله نه راځي کور ناست دی ته راتلې خپل کشر وګوي کشر دې شته که نشته رنګ ورکړه خبره هلکه وایي کوم ځای راځه وایي ته به یو ځای کې کښېنې سم ځای دی کشر دې وګوره په کوم ځای کې کښېنې چا سره یې ناسته پا سره خو سر ناسته بدو سر ناسته صرف دا نه ده هره موقع باندې کتل پکار دي چې زما دا کشر دا کوم حقه د مخلوق خپل ځان ته هم کته پکار دي چې زه څومره برابر یم الله یې توفیق راکړي موږ سره موږ بچو ته صرف جګړې ښایي چې بهی د پلانکي ځای کې په ځمکې لانجه شته دې ځای کې ځمکه کې لږه مسله شته او په پلانکي ټایم کې خو د پلانکي ما سره دا چل کړی موږ پرې راغلي خو چې دا د ذهن کې پرتی دا د موږ دا کیسې وَأْمُرْ أَهْلَكَ حکم کوه خپل اهل ته بالصلاة په مانځه سره واصطبر علیها او خپل هم په دې باندې قایم اوسېږه لا نسألک موږ سوال نه کوو ستا نه رزقا رزق الله رب العزت فرمایي چې موږ ستا نه د رزق سوال نه کوو تا ته دا نه وو چې دې بچو له دې رزق ورکړه دا درته نه وایي چې ته ځان له رزق چې دې را پیدا کړه رزق به موږ درکړو دا نه چې ته به اسباب نه استعمالې اسباب استعمالوه خو اسباب په دین باندې مه حاوي کوه چې دین ته شاته وغورځې او اسباب دومره استعمالوي چې هغه بس مقصد وګڼې نو داسې مه کوه الله رب العزت فرمایي چې موږ به ستا نه دې تپوس نه کوو بلکې نحنو نرزقک یقینا منګه بلکې منګه نحنو منګه نرزقک رزق درکوو تا ته والعاقبت ښه انجام للتقوا دپاره د اهل تقوا دی چې څوک تقوا کوي څوک نیکي کوي څوک پرهیزګاري کوي الله رب العزت فرمایي ښه انجام د هغې دی نو خبره دا ده چې موږ دین چې دی دا سربالا وګرځو اوچت وګرځو دنیا د هغې تابع وګرځو او نن سبا موږ کیسه الټه کړې ده نو الله دې د نیکۍ توفیق راکړي